اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تاسو مخامخ ګورئ شالم بابا دی دغه پکې چې کوم د شیربادر خان شادي حال جوړې دلته کشمشینان دي هغه د ډوب سر دی دغه سر نه اخواړه د چې کوم د موضوع ده او دا روډ چې د په مخ باندې بابرغاخې ته چې اوس پکې خلکو ډېر زیات د رست هاوسونو دپاره چې کوم د ځمکې واغستې او جوړ کو د انتهایی اهمیت ورډ روډ دی ګاډي پیښدار روډ چې دا ټول نه غټه مسله چې کومه ده نو هغه دا چې دا کوم جوړ شوی دی دلته د دې غاړې چې کوم دی دا داسې پرېښودل شوي دي چې دا چې کوم دی نو چورلټې پولې دي او چې کله دوه ګاډي مخې له ورشي نو دغه بیا چې لاندې کوزېږي نو ګاډی چې کوم دی نو دا لګي او دا ځای به کوم تاسو وګورئ نو دا تاسو د نږدې نه وګورئ دا ډېر زیات پولې چې کوم دی نو پاتې شوی دی پرېښودی دی دې ته غالي نه دي کړي او په دغه بنیاد باندې دا د ګاډو دپاره چې کوم دی نو ډېر زیات خطرناک دی. یو ګاډی چې کوم دی نو هغه بل ته لار نه پرېږدي چې کوزېږي بیا د دې ځای کې نه چې کوم دی نو لویږي دا چې بیا کله ابادۍ ته رانږدې کېږي نو دلته هم دا شولډر چې کوم دی نو دا پاتې دی او په دې ځای کې خو بیا ډېر زیات چې کوم دی نو لاندې ورته دغه نالی د خټ دی او دغه شانتې دا بیا آبادي ده دلته سړک مخکې نه تنګ دی. وعلیکم سلام. دغلته هم دې ته شولډر چې کوم دی نو دا نه دی شوی او دا د ټولو نه خطرناک ځای دی مخکې را روان دی چاته چې دا شولډر د نشتوالي د وجې نه د روزانه په بنیاد باندې چې کوم دی نو خلک د مسلو سره مخ کېږي. دلته تاسو وګورئ دا ځای چې دی دا نو دغه لښتې دی دا نالی ده او دې ته دا شولډر چې کوم دی دا نه دی پاتې شوی دا کم از کم یعنې د فوټ یو نیم فوټ فاصله ده دغه ځای کې بیا لکه معمولي سیوا شوې ده خو دا شولډر چې نن دا دی پاتې کړی دی او بیا د ټولو نه مخکې دا ځای هم چې کوم دی نو ډېر زیات خطرناک دی. دلته تقریبا دا نالی ده او د دې نالی سره دې ځای کې تا د فوټ نه زیات چې کوم دی نو دا ځای پاتې شوی دی او دا ګاډي که دې طرف ته دي او که بیا چې کوم دی نو دې طرف ته دي نو دا شولډرو د نشتوالي په وجه باندې دا ټول نه خطرناک ځای پکې هغه ځای دی چې کم بیخي لکه زیاتې شوی دی ورسره دې طرف ته تاسو وګورئ دا ډېر لږه فاصله وه او ډېر لږ ځای و خو دا چې کوم دی نو پرېښودل شوی دی دا ورسره لښتې دی او د دې لښتي سره دا ډېر تنګ ځای چې کوم دی نو دا پاتې شوی دی او دلته که یو ګاډی ځي او بل چې کوم دی نو مخې ته راشي او دا دومره دی هم نه تقریبا 20 فوټ چې کوم دی نو 20 فوټ چې دا یو طرف ته دی او 20 فوټ اوس وګوره دغه موټر سایکل او دا ګاډی دغه شو دا 20 فوټ ځای دی او دغه شانتې دې طرف ته هم دا 20 فوټ ځای چې کوم دی نو دا پاتې شوی دی او دلته ګاډي چې یو بل له مخې له ورشي دا خو موټر سایکل او ګاډي مخې له لاړه خو لوی ګاډي چې کوم دی نو دا چې ورشي مخې له نو دا ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ او دلته هم دا تقریبا انتهایی چې کوم دی نو ډېر زیات چې کوم 2 فوټه ځای دی خو دې ته دا شولډر دا چې کوم دی نو پاتې شوی دی د دغه وجې نه دلته خلک چې کوم دی نو دا د تکلیف سره مخ دا دلته کې د جنګو چې کوم دا مین چوک اسبن نه راګرځي نو د هغې سره دا ځای هم چې دی نو دا خراب دی او دغه شولډر دا دې ته هم نه دی شوی او په دغه بنیاد باندې په دې ځای کې همیشه دپاره چې کوم دی نو ټریفک دا جامي او دا ذمهداري جوړېږي د متعلقه ذمهدارو چې دلته په دې روډ باندې چې کوم دی نو دا شولډرې وکړي. په دې روډ باندې ډېره غټه علاقه پرته ده. د اسپڼ علاقه د شالم بابا علاقه ده او دا نور پیرې بریز ورسره دي کمال خان دی ورسره او شالم بابا دا نور سیری وغیره
او دلته ډېر میلمانه راځي اکثر د دغه ورته پته هم نه وي د جنګو د خپل علاقه هم نه نو دا روډ باندې ډېر غټ رش دی او بل دا دی چې یاره دا روډ ښه حکومت پرې خپل دغه کړی دی تیار کړی هم دی خو اوس خرابېږي په دې چې دا کم کارنري چې دي نو دا ډے ټو ډے چې دي نو دا ولیږي او خرابېږي زما د دې کلینیک سره څه میلمانه راغلي وو او ګاډی یې کراس کوو نو د دې دا یو ټیر چې دی نو دا ښکته وغورځېدو نو په دې روډ کې او په دې دغه کې دونه غټ ګیپ راغلی دی چې یاره هغه ګاډی د هغه ولګېد نوی ګاډی و او میلمانه و نو بس خواست دا دی چې د خلکو دا ګاډي هم خرابېږي او دا روډ هم دغه کېږي او مسلې هم دي نو چې کوم د روډ دا شولډرې دي چې دا ټیک شي او دا خلک به درکه نه وي حکومت سره څه دغه نه وي او فنډز یا بل څه نه وي دا خو بهرحال دا فوکس کول غواړي دا روډ چې کوم د شالم بابا په دې چوک کې د جنګو نه شالم بابا تللی دی د دې د شولډرو او د دغه چې کوم فنډ و هغه چرته لاړو روډ روغ شو او ټیکهدار کار وکړو خو د دې شولډر یې پاتې دی دا روډ داسې دی چې په دې کې زموږ ګاډي ځي نو چې یو ګاډی د بل طرح مخ شي نو هغه کراس کېږي نه بیا به یا وروسته ځي یا مخکې ځي خو زما د حکام بالنه دا التماس دی مؤدبانه چې په دې د غور وکړی شي چا چې دا کانټریکټ اخیستی دی کم کسانو چې په دې کې کار کړی دی که هغو څه بقایجات دی هغه دې ورکړی شي او چې هغو کار نه یې کړی د هغو دې مخنیوی وکړي او دا موټرسایکل نورګو دغه ګاډي له ورغه مخې له نو قابو لکه مطلب دا دلته لویږي موټرسایکل خواړو څه مسله نه خو عام ګاډي چې کوم دی نو هغه دا غم خادی په وجه غم خادی کې چې کوم دی دلته بیا ټرافیک جامي او په دې وجه باندې ډېره زیاته ضروري ده چې متعلقه ذمه دار د دې نوټس واخلي او که هغه سیاسي ذمه دار دي او که د محکمې ذمه دار دي او دا لږ ځای 50 فوټ یو طرف ته دی 50 فوټ بل طرف ته دی او د قشنته یو 20 فوټ چې کوم دی نو هغه ځایونو کې دی او دا شولډر یې وکړي او د خلکو دا تکلیف او د دې مسلې حل چې کوم دی نو دا راوباسي